د هر انسان دا خواهشي چې ماته د دعا د قبلېدو لپاره یو وخت معلوم شي چې زه په هغه وخت کې د الله نه دعا غواړم او سمدستي زما دعا قبول شي. پیغمبر علیه السلام د دعا د قبلېدو بهترین وخت ښودلی دی چې په هغه وخت کې بنده سوال وکړو هغه سوال به خامخا قبلیږي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم بنده د شپې د خوب نه را بیدار شي په ډډه واوړېده په څه طریقه د خوب نه را بیدار شو نو دې دا دعا ووی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. دین پس د ځان لکم حاجتونه یو په یو د الله نه وغواړي ټک په ټک برد دا ټول دعاګانې قبليږي.